بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زمون سره سیدنا الرحمن چې اصلاحي کمیټي کانجو مشر هم دی او دلته کې پنیک په خیل په سطح باندې د سواد په سطح باندې چې سونه روغ کیږي نو پای کې د یو اهم کردار دی. د دې کردار چې کم دی نو هغه د داد مستحق ته د جذبې ته دغه سلام کوم چې بغیر د سلالت نه او بغیر د دغه نه د روغ کې او د خلکو په مسایلو په حل کولو کې پیش دي. نو اصل مسله چې کوم ده هغه د دوو خاندانونو د دوو قومونو یا د خلکو په منځ کې چې بې اتفاقي ناچاقي نو هغه مسله ده. د هغې په حل کولو کې د یو اهم رول دی. نن په کانجو کې یو ډېره اهمه روغه وشوه. په دې باندې به ماجد یو تفصیلي دغه راته وکړي. شیرین زاده صاحب د الله لاک شکر دی چې تاسو ته معلومه ده او ستاسو خدمات هم د چا نه کم نه دي چې د 1905 جنوري 1979 کې زموږ د تنظیم اصلاحي کمیټي بیا د حکومت سره د سوشل ویلفیر سوسایټۍ په نوم باندې رجسټر دی او تر اوسه پورې موږ د پاسه 3.5 روغې وکړې ماشاءالله. او تاسو ته پته ده چې په هغې کې زیات کریمینل کیسونه چې مرګونه دي جوړې دي نو په دې کې دا موږ زما ملګرو او موږ د خپل ژوند وقف کړی دی او د میډیا خو زه ډېر ځکه مشکور یم چې زموږ هغه پروګرام تاسو هایلایټ کړئ نو د دنیا نور خلک د هغې نه ډېر لوی عبرت والي نو زموږ په هغې اصولو کې ډېره اساني د میډیا په تور راځي ځکه چې هغه و چې ګورو په پلاني وخت ځای کې مړی وشوه او هغه بخانه وشوه او هغه رونه شو. نو نن سبا دا ستاسو دا دغه چې دا هم یو تحریک دی په میډیا باندې دی زموږ د اشتهار کول راتلل او خلکو ته اواز رسول. نو زه ډېر شکریه ادا کوم زما د ملګرو چې تر څو پورې ژوندي یو انشاءالله چې دا به زموږ میشن وي او په دې خدای خوشحالېږي انسانان خوشحالېږي او په انسان چې خوشحاله شي هغه د خدای خوشحالي. ماجد کومه روغه چې نن وشوه دا څونه وخته پس شوه او په دې کې څو مړه شوي څه حساب په دې کې چې دا دواړه ډېر قریبي رشته دارانو او هلکانو یو پکې ماشوم مړ و تقریبا د 18-19 سالو او بل پکې د مستغیث چې دی عاصم خان هغه پکې سلیم خان هغه زخمي و او هغه مستغیث و. نو په دې کې کله چې دا واقعیت وشو زه پخپله دوبۍ ته تلم زه هلته کوم او د دې دا یو ډېر دلخراش واقعه وه ځکه چې په یو وخت په کور کې مړی و جوبله خو بیا دا د خدای لک شکر و چې حل د دې دا و چې د یو قبیله وه او هغو دا وایي چې دا یو داسې خوني سیلاب جوړ شو چې دا روزانه به قتل و غارت بالکل ګاونډیان بالکل نه بیا خصوصا په دې کې فیاض خان رحمت علي خان دی زموږ د دې ملګرو نه علاوه چې کوم کردار ادا کړی دی او شهین خان دی زموږ د خدای فضل دی چې موږ له خدای په هغې کلو کې داسې خلک راکړي چې هغه زموږ د کمیټۍ ملګرتیا وکړي زموږ په کار کې الله اساني پیدا کوي دغه خلک یې اسباب وکړي. ډېره مننه چې ګرانو کتونکو تاسو ته ماجي زه ته ماجي عام خلک ورته مطلب دا دی ګل دا وایي او نوم یې خپل تاسو ته معلوم دی سیدنا الرحمن نوم دی ډېر اهم رول ادا کوي خاص کر په دې روغو جوړو کې. نو الله دې ولا عمر ورکړي الله دې ولا نورم توفیق ورکړي او دا کومه روغه چې نن وشوه الله دې دا ډېر په ثابت کړي او دوانو خاندانونو خاص کر متاثره خاندان چې کوم دی هغه دې الله تعالی صبر ورکړي او خدای پاک دا روغه ډېر په ثابت کړي. مننه جزاک الله. آسان شی نه دی او د خدای لک شکر دی چې نن هغه خواږهونه دي او د هغه مشران ستاسو د مخې غاړه کېږي او تاسو په دې روغه باندې ټول په حیثیت د ګواهانو تاسو دغه څه شو بشیر احمد قاري صاحب به دعا کوي په اخره کې که خیر وي احمد صاحب راشي دي دواړه دغه شان غاړه غلی که کوم دشمنان اللهم اسقنا عبادك وبهيمتك وانزل رحمتك واحبا لك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين بحرمة سيد المرسلين وصلى الله تعالى. او کچېرې موږ مسلمانان یو نو موږ به د دوو مسلمانانو په منځ کې د صلح کوشش کوو د هغو د رغبت کوشش به کوو او د هغو د جوړې کوشش به کوو. زموږ د کانجو کمیټي یا زموږ دا کوم مشران چې دي موږ په دې خوشحاله یو چې یاره تاسو دا کومه روغه وکړه الله دې تاسو له په دې باندې کاربن کېدو توفیق درکړي. وګرځېد عزتمندو بل ځای کې د خدای خوږ پیغمبر وایي چې که تنازع راشي نو اوږه ښکته کړه. زموږ ډېر په دې سوسایټۍ کې په دې معاشره کې هغه مدیان دومره نه لکه څومره پکې چې شیطانان کار کوي. یو له ګوته وروړي بل له ګوته وروړي بل له ګوته چې ورته شه ورمخ خدای وایي چې وصلحو خیر
نو د دې نه بله عظیمه خبره لویه د دې بل څه د دې نه لوی ثبوت نشتی. عزتمندو د خدای خوږ پیغمبر وایي چې مقدمه بازي پرېږده، مقدمه بازي پرېږده باوجود د دې چې ته په حقه هم یې، لکه زموږ دا ورور بالکل په حقه و، دا ماشوم د پلار په حقه و، ورثه په حقه و. ده دا انساني غیرت جرأت ایماني وکړو چې د مقدمه بازي پرېښوده. په نن دور کې موږ ګورو چې د میډیا یو خپل کردار دی او د میډیا کردار نظر انداز کېدی نه شي. نو موږ نمایندګي پکې میډیا د مور کړې، د میډیا طرفه شیرین زاده صاحب ته درخواست چې راشي د خپل خیالات اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د خوشحالۍ خبر هم ده، خو یو څو میاشتې مخکې چې کومه واقعه راپېښه شوې وه هغه ډېره د خفګان خبره وه او ډېر د غمرازۍ خبره وه. خو نن چې کومه ملګرو په دې کې خاص کر اصلاحي کمیټۍ کانجو او نورو مشرانو په دې کې کوم رول ادا کړی دی نو هغه یو قابل ستایش دی، قابل تحسین دی. ولې چې د دوو مسلمانانو روغه راوسته د ټول دغه چې کوم دی نه مشکل کار دی. بل کس را غوښتنه مخکې یو خبر واضح کوم، دلته دوه وکیلان صاحبان زموږ سره موجود دي. یو دی جناب رضا الدین صاحب چې هغه د یو فریق د طرفه وکیل دی، بل عمر ډیر وکیل صاحب هغه د بل فریق د طرفه دی. په دې کې به صرف د اظهار خیال موقع زه صرف رضا الدین صاحب ته کوم چې هغه پاسي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. د ټول نه اول زه د دې ارګنایزینګ کمیټې ډېر زیات مشکور یم چې دومره په ګڼ تعداد سره خلک راغونډ کړی دی او دومره ښکلی محفل یې راښ کړی ګو کې چې د څه په مقصد راغونډ شوی دی هغه یو غم شی او تاسو ته معلومه ده چې یاره یو دونه غټه قرباني دې فریق ورکړه چې دا یې وبخله او دا خبره جوړه شوه. زه په دې کې د کانجو اصلاحي کمیټۍ له داد ورکوم او د دې شکریا ادا کوم چې په دې علاقه کې د دې یو تاریخ دی، په دې علاقه کې نه بلکې په پاکستان کې د دې یو هسټري ده چې په ټوله دنیا کې ګرځي. وایي د کانجو اصلاحي کمیټۍ یو ریکارډ دی چې دې دومره روغې وکړې چې د دشمنو د کلونو دشمنۍ وي خو د دې په کوششونو باندې خاص کر د ګول ده چې پای کې کم کردار ادا کوي هغه د چا نه پټ نه دی او دې هغه سړی دومره مجبوره کړي چې کال 2 کالو ته محنت وکړي خو آخر هغه خپل مقصد کې کامیابیږي. نو زه ګول دا ته خراج تحسین پیش کوم او اصلاحي کمیټۍ ته د دې سره سره رحمت علي خان، زین خان او پیاز خان د لیکړه چې دا هغو د دې نه زیات په دې کې منډه تړله والي ده ځکه چې د مرګ په کیس کې 2000 روغه کېده چې دا نو دا ډېره معمولي خبره نه ده. د هغې نه مخکې زه رحمت علي خان سابقه MP هغوی ته درخواست چې د خپل خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول د ګول دا دغه کمیټۍ او دلته چې څومره هم خلک راغلی دی د هغو ټولو شکریا ادا کوو، ډېره مننه. او خاص کر نن به دې زموږ به دې مجلس کې زموږ ډېر دروند ورور او چې د باباجي صاحب زوی دی بشیر احمد صاحب هغه هم موجود دی. یقینا د نننی پروګرام نه څه سیاسي پروګرام دی نه څه تقریرونو دی خو دې ته هغه مشرانو خبرې وکړې دی خو صرف ګول دا له پکاره چې هغه خپلې خبرې کړې وې موږ ته خو دونه ضرورت نه و. بهرحال کمه روغه چې په دې کې مرګ شوی و او دواړه فریقین نن ته موږ ټولو خلکو ته دا ډېره ښه پته ده چې مرګ وشي دشمني جوړه شي یا په څه حالاتو باندې یا په ښه یا په بدی یا انسان د سوخت نه وکړي یا د قاره وکړي خو مرګ وشي نو هغه شی بیا د نسلونو پورې ځي هغه دشمنیانې یو د یو نمبر کوي بل د بل نمبر کوي او هغه شی دغه شانتې روان وي هغه د نه ختمېدو هغه یوه سلسله نو په دې کې بیا چې دې مشرانو خاص کر زموږ کوم فلاحي کمیټي ده او د خوشقسمتۍ خبره به دا وه چې د کانجو سره تعلق دی هغو چې خپلې هلې ځلې وکړې هغه دې دپاره نور خو وکیلان دواړه وکیلان صاحبان هم ناست دي هغه کیس یې روان دي زوی یو خبره وکړي یا نوسۍ وکړي هغه بیا هغه خبره وایي هغه ماشوم پکې نیکه شي هغه کیس روانې ختمېږي نه نو اخر هر سره چې وشي په کلونو باندې 20 کاله 30 کاله دي ناست دا دواړه وکیلان صاحبان دي ته ښه پته بیا هم عدالت که دغه نه کوي نو بیا ورته وایي تاسو روغه وکئ نو هغه یو فریق هم غریب وټچېږي هغه بل هم وټچېږي او په کلونو بعد هغه خبره روغې له راشي او هغه هم جاني تاوان وشي هم مالي تاوان کېږي موږ ټول پښتانه یو او دلته کې ټول عام خلک یو دونه وسایلو نشته دی خو دغه تاریخونو له پیسې خامخا بیا ګورو ولې چې د وکیلانو صاحبانو فیس همي او عدالت ته تګ راتګ همي نو دا ښه خبره ده چې هغه روغه څو میاشتې شوي دي روغه وشوه زما لکه
که موږ دا روغه د دواړو فریقینو نه کولی نو هم دا ژوند روان دی تېرېږي او موږ الحمدلله مسلمانانو یو دا یو یقین دی او دا یو عقیده ده چې مرګ حق ته خلاصون ته نشته دی ټول به وروسته مخکې او څه وروسته نو خو چې موږ د یو بل سره په روغه په خوشحالۍ باندې خپل ژوند تېرو نو هم دا ژوند روان دی تېرېږي که موږ د یو بل سره دشمني کوو د یو بل سره د یو بل هغه خبره خپې راکاږو یا د یو بل ته سپکې سپورې وایو نو هم دا ژوند روان دی تېرېږي نو ښه خبره دا نه ده چې موږ د یو بل سره په رورۍ په خوشحالۍ باندې دا خپل ژوند تېرو او دا واقع چې کومه شوې ده دا به هم لکه دغه نه وي خو انسان یې سوخ نه وشي نو بهرحال له دې هغه روغه کول چې دی نه دې هغه ډېر زیات ثواب دی او ډېر اجر دی چې په دې کې څونه ملګرو هم کردار ادا کړی دی او خاص کر بیا زموږ ګل ده چې هغه لکه تعارف محتاج نه دی د هغه فلاحي کمیټې او د هغې کمیټۍ څونه ممبران دي هغه خپلې هلې ځلې کوي نو دا یو کوشش به کوو چې الله تعالی دې بیا داسې څه واقعه زموږ د لاس نه ونه کړي او کومو فریقینو چې چا نه مرګ شوی چا کړی دی او هغه په کولاوړه باندې د یو بل ته معافي وکړه نو دا هم ډېره ښه خبره ده خو دغه ده چې بس هغه وایي زمونږ مشران ناست دي او دغه باندې ډېر ښه پوهه دي خو دا شیطانان په هر چا ورپسې دي خو بعضې نه خلک چې هغه به خپل هغه باندې قابو راولي او بعضې نه چې هغه شیطان په هغه باندې دغه قابو را نه شي دغه واقعیت وشي نو دا کوشش به کوو دا څه شوي دي هغه وشو بیا پکې روغه وشوه دا خپل روغه داسې نه ده چې اوس هم دا ګوره ډېره نازکه معامله ده یو سړی به راپاسي تا ته به وایي چې ستا نه خو مرګ شوی تا ولې روغه وکړه دا داسې نه دي څه واغېستل نه بل څه نه بل څه نه هغه بل به غوږ کې به هم کوي دغه یو کوشش به کوو چې دې دونه مشران درانه مشران ناست دي دلته کې او د دې په منډو تړلو په قربانیانو دا روغه سر ته ورسېده نو دا کوشش به کوو چې دا روغه برقرار وساتلی شي چې په دې کې که هر څوک ګوتې وهي نو وروست نه یو سړی به یې ګوتې وهي وایي وروره ما روغه کړله زما نه به قلار شه که داسې یو څو خبرې سړی ورته وکړي نو هغه کوم سړی چې دی هغه د شیطان کردار ادا کوي که نه نه به هم د هغې خپلې نه بیا واپس کېږي نو دا یو څو خبرې وې دې ته ضرورت هم دونه نه ولې چې مشرانو خپلې خبرې کړې وې کې الله جل شانه به دریو کسانو ته اختیار ورکړي یو نبی علیہ السلام فرمایي هغه کس چې هغه قاتل ته معافي وکړي معافي چې وکړي نبی علیہ السلام فرمایي دته به الله جل شانه د طرف نه آواز وشي چې راشه او جنت ته بغیر د حساب کتابه او په کومه دروازه باندې او چې د څومره حورو سره نکاح کول غواړي داخل شه او جنت ته ځه دویم هغه کس ته نبی علیہ السلام فرمایي چې په چا باندې د چا قرضه وه او دا قرضدار هغه قرضه د هغې نیټې نه مخکې ورکړي نو دته به هم په ورځ د قیامت الله جل شانو طرف نه آواز وشي چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي په څومره حورو سره نکاح کول غواړي بغیر د حساب کتابه جنت ته داخل شه او دریم په دې حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي دریم هغه کس دی چې هغه د هر مانځه نه وروستو لس پیرې قل هو الله احد صورت وایي دته هم الله جل شانو طرف نه آواز وشي چې جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي بغیر د حساب کتاب نه او په جنت کې د څومره حورو سره نکاح کول غواړي لاړ شه جنت ته نو دې حدیث کې چې نبی علیہ السلام وفرمیل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته په دې دریو خبرو کې یو خبره څوک وکړي یعنی یو کس دی چې قاتل ته یې معافي وکړه یو عمل یې وکړو یا بل کس دی چې هغه قرضه د نیټې نه مخکې ادا کړه یا دریم هغه کس دی چې یو کار یې وکړو لس پیرې قل هو الله احد دی د مانځه نه وروسته وایي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې یو کار هم په دې کې وکړي په دې دریو واړو کارونو کې نو الله جل شانو به هغه ته وفرمایي چې جنت ته بغیر د حساب کتاب نه داخل شه په کومه دروازه چې داخلېږي جنت ته داخل شه او چې څومره حورو سره نکاح کول غواړي نو جنت ته چې دی داخل شه نو دا یو لوی مجمع ده څومره کسانو چې پکې هم کوششونه کړي که هغه د کانجو کمیټي ده که هغه زموږ خانان صاحبان دي ملکانان وکیلان حاجیان صاحبان الله جل شانه نه څه پټېږي نه دعا کو الله جل شانه دې ټول ته دې لوی اجر ورکړي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الہ العالمین دا محفل دا مجلس په خپل درگاه عالی کې قبول او منظور کړي ساده دو مسلمانانو الہ العالمین دروغه مجلس او محفل او دې ته چې چا هم الہ العالمین حاضری کړي ده دا حاضری زموږ د ټولو د فاره دنیا او آخرت د کامیابی خوشحالي ترقی ذریعہ وګرځي الہ العالمین دې حاضری جمع کامل مغفرت نصیب کړي دې حاضری جمع د فنزت د رحمت سره وګوري رب کریم دې دوانو جانبینو الہ العالمین په ډیرو کوششونو د کمیټیانو والو د مشرانو
الہ العالمین یو بل ته انشاءالله زړونه سپین دي، نور هم الہ العالمین یو بل ته زړونه سپین کړي، اتفاق اتحاد نصیب کړي چې دې روغه کې الہ العالمین چا هم څه قسمه تعاون کړی دی جانی مالی، الہ العالمین تعلیم بذات الصدور ذاته اجرونه په دواړه جهان باندې ورکړي، الله اجرونه په دواړه جهان باندې ورکړي. کومو تنظیمونو کومو کمیټیانو کومو مشرانو چې الہ العالمین په دې کې کوشش کړی دی ډېرې ترقیانې کامیابانې ول د دنیا او آخرت ورکړي، زموږ د ټول نه رضا شي، د داسې حالاتو نه الہ العالمین موږ وساتي، د آخري زمانې چې څومره شرونه دي فتنې دي فسادونه دي موږ ټول په خپل حفظ و امن کې وساتي، زموږ په دې ملک کې الہ العالمین امن راولي، دا بې امني دا فتنې فسادونه عذابونه ختم کړي، اخره خاتمه په ایمان باندې کې په وخت د ځنکدن کې زموږ دا کلمات طیبه مبارکه نصیب کړي چې لا اله الا الله